او په زړه کې عشق پیدا کو دا د عشق میدان دی کم خلک که ډیر مالدار دي خو چې رب العالمین او نه غواړي د په زړه کې عشق نشته دی نشي تللی حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیه فرمایي وي زما یو ملګری سیول انجینیر او خو مالدار او ډېرې پیسې وي ورسره حج لنه ته مختلفو ملکونو سفر یې کړی وي وایي زه یو ورځ ورغلم او ما ورته د حج فضایل بیان کړل د حج نه کولو وعیدات مې ورته بیان کړل نو په دې مې قایله که چې دې حج له لاړ شي لاړه ځان له داخله وکړه ورځ یې رانږدې شوې ټیکټ یې م راواغېسته په کومه ورځ چې د ده د دې ځای نه تګ و یو ورځ مخکې وله رور ورغی څه خبرې ورسره وکړې چې هر څه وې خو دې سړي دا سیول انجینیر چې و دغه خپله اراده واپس ترک کړه مالدار او د پیسو ورسره څه کمې نو وایي ما رابطه وکړه چې سبا به ځې که خیري وایي راته یې وی چې نه ما وی چې ولې وی چې یاره جي زمونږ څه ضروري کارونه دي ورور مې راغی او زمو د هغه پرون خبرې اترې وشوې میټینګ وشو لحاظه نشم تللی نو ما ورته چې مسلمانه ګناهګارېږي وی راته یې وی چې را روان حج له به لاړ شم خیر دی ما ورته نور څه نه شو ویلې ما وی چې ټیک ده د رب العالمین شان ته ګوره د ده چې کوم ملګري دې د حج د هغه ګروپ امیر مقرر شوی د ده چې کوم ملګري و هغه حج له لاړل دی پاتې شو د دې چې په حرمینو کې څومره ورځې وي هغه ورځې چې په کوم تاریخ پوره کېدې هغه د ده ملګري رالل کلي ته واپس راورسېد حج یې وکړ د هغه راتلو یعنې د واپسي ټیکټ په درېیمه ورځ باندې ده ته هارټ اټیک وشو دی وفات شو هلکه څومره افسوس به یې کړي ستا تیار ویزه ولګې د ټیکټ درته میلاو شو تا بیا هم دا ټول هر څه پرېښوستل او ته حج له لا نړئ ته الله نه وې غوښتې